ترجمه شروع کړې وه ولا الضالین امین ته موږ رسولې وه مونځ هم په ترجمې سره شروع کړی د خیره سره نو نن به د سوره اخلاص ترجمه کوو ښه وحاله نه واخله تر ولا الضالین امینه پورې موږ ترجمه کړې وه نو نن به انشاءالله سوره اخلاص ترجمه کوو قل ورته وفرمایه هو الله چې همدغه الله پاک احد یو ذات دی قل ورته وفرمایه هو الله احد همدا الله پاک یو دی الله پاک نه ما سوا د بل چا عبادت نه دی کول پکار د عبادت مستحق د عبادت لایق صرف او صرف الله پاک دی نو الله پاک یو ذات دی ښه نه ابتدا شته نه انتها شته نه تی څوک پیدا دی نه د چا نه پیدا دی دې کې د الله رب کریم د وحدانیت بیان دی ښه قل هو الله احد قل ورته وفرمایه هو الله همدا الله پاک احد یو دی دا الله پاک یو دی الله الصمد الله پاک بی نیاز دی الله پاک چاته محتاج نه دی ښه الله پاک د محتاجۍ نه پاک دی بی نیاز ذات دی الله الصمد الله بی نیاز دی لم یلد نه د چا نه پیدا دی نی بچی شته نه د چا نه پیدا دی نه په خپله د چا نه پیدا دی نه ترې څوک پیدا دی بس الله رب کریم واحد لا شریک ذات دی ښه لم یلد نه د چا نه پیدا دی ولم یولد او نه ترې څوک پیدا دی صحیح شو ولم يكن له نشته دی الله پاک سره کفوا برابر احد هیڅوک ولم يكن له كفوا احد الله پاک سره هیڅوک برابر شریک نشته دی الله پاک تنها یک تنها ذات دی ښه یو ذات دی دا د سوره اخلاص ترجمه شوه ولم يكن له نشته دی الله پاک سره کفوا برابر احد هیڅوک قل ورته وفرمایه هو الله دا الله پاک احد یو دی الله پاک یو ذات دی الله الصمد الله پاک بی نیاز دی لم یلد نه د چا نه پیدا دی ولم یولد نه ترې څوک پیدا دی ولم یکن له نشته دی الله پاک سره کفوا برابر احد هیڅوک الله پاک سره څوک برابر نشته دا د الله رب کریم توحید بیان و چې په دې سوره اخلاص کې الله رب کریم ذکر کړی